چې د علماو کار بدای چې دا نظر و نیاز دا عبادت ته خا دا منښت عبادت ته. اے محترم مسلمانانو، خطیب بغدادی رحمت الله علیه الکفایہ فی علم الروایہ کی او روایت ذکر کړي چې دوه تنه په لار روانو، په لاره کې درګاه رااله، هلته منجوران ناستو، دي ته وی خالی لاسونه باندې تیریږي، قربا څه نظر او منښت پیش کې، څه خو پیش کې کنه، دی ورته وی مونږ سره څه نشته. نو هغه منجوران ورته وی قربا ولو ذبابا، خیر دی یو مچ راټینګ کې، خو چې خالی لا چې سیسه خو موشي کنه، یو مچ راونیسي، مچ چې پراټې نه، غلاپونه نه، تیل او ډیوې نه، شمع او حلواګانې دا نه، دلته خو خلکو خانه چیلی او چرګان او ګډان به دې درګاونو ته وړو، مشرانو ته پته یې کشرانو ته پته نشته. الله اکبر کبیره. و یو مچ راونیسې نو دا را پیش کې، هغه یو تن ویښه، هغه وی دا خو زه نشم کولی، دا د بل چا په نوم منښت کول دا عبادت دی، عبادت حق د الله دی، لا اله الا هو، لایق د عبادت یو الله دی. هغه وی خاطر دا نه مني چې درشو نور مرګرو ته وی سړی راټینګ کی، سړی یو وجلو. دغه روایت کې دی مړ شو دا جنتی شوخه، هغه بل ته نه مړه، دا خو وړه خبره ده، مچ راټینګ کو اداره دی درګاه منښت. دغه روایت کې راځي دا چې یو مج درګاه ته منښت پیش کې جهنمی شو، په یو مج جهنمی شو. چې سیو که رشا خبرو کې سیو که پس وجه چې دا مچ درګاه ته منښت کو، یا دا وړي خبرې دي، چېرته وړي خبرې دي، دا منښت عبادت دی. البحر الرائق ذکر کوي النظر عبادت، دا منښت عبادت دی، او عبادت د الله نه علاوه د بل چا دا کفر دی. او یا دا خبره نه ده، پیر بابا علیه رحمت او اخون درویزه بابا جی رحمت الله علیه د دې کتاب دی، پای کې لیکل دا چې د الله نه علاوه د بل چا په نوم منښت وکا، ساروی چرګوړي چرګ چیلې د بل چا په نوم باندې نامزد ک کنه، او چا حلال کو نو فذابه مشرکون، دا حلالون کې مشرک شو، کافر شو. دا چالي کلی پیر بابا اخون درویزه بابا پیر مانکی بابا دیری کی سړی مشرک شو. والمذبوحه میتۃ، دک غوخه مردار ده. یو بل خطرناک خبره کړي، و امراته بین په سړی خزم طلاق شو. موږ دا وړي خبرې دي، دا د حق پرست علماء نه خدای قرآن ذکر کا چې دیبم هغه گواہی کوي چې کومه د الله گواہی ده، د ملائکو گواہی ده. نبی علیہ السلام فرمایي العلماء ورثة الانبیاء، دا علماء دا د انبیاء وارثان دي. نو الله تبارک وتعالی دی د حبیب محمد صاحب دا ریټایرمنټ زموږ استادو د پاره، د علاقې والو د پاره د خیر او د برکت سبب وګرځي.